زما ډاکټر علي حیدر نوم دی، زه کنسلټنټ نیوروسرجن یم. نن به موږ په یو اهم موضوع باندې خبرې کوو چې هغه په دې ملک کې خاص کر زمونږ په صوبه کې په پښتنو کې ډېر عام ده، او هغه د بجلی شارټ ورته خلک وایي، لکه الکتریک شاک. نو الکتریک شاک یا بجلی چې څوک ونیسي د دې څه علاج دی؟ نو زمونږ په ملک کې یا زمونږ په صوبه کې خصوصي طور په پښتنو کې دا یو رواج جوړ شوی دی چې هغه مریض چې کله بجلی ونیسي نو لاول هغه په خاوره کې خښ کړي، چیرې د دنه موږ بجلی روکاو، او چې کله هغه مړ شي نو هغه بیا راوالي او هسپتال ته راوړي، او هسپتال ته چې راوړي نو هغه بیا دلته چې ورته ای سی جي وشي، کنفرم شي چې وایي د خو زړه کمپلیټ بند شوی دی او دا خو مړ دی. اوس زمونږ پښتانه په دې خبره باندې نه پوهیږي چې د بجلی کرنټ چې کله چاته ولګي نو د فزکس کتاب دا وایي چې 1 میلیونت اف ا سیکنډ، چې د یو سیکنډ 10 لاک حصہ کې دا کرنټ د انسان د جسم نه تیر شوی وي، د سر نه والي تر د خپو پورې، نو دی به څه بجلی روکاږي؟ دا مریض خو چې بجلی ونیسي زر تر زره هسپتال ته رسول غواړي چې دله مطلب دا دی چې د زړه کم رفتار ګډوډ شوی وي یا دړکن ګډوډ شوی وي چې ټیک کی او نور میډیکل ټریټمنټ علاج ته شروع شي، نو دوی هغه ډیر لیټ کی. ما یو وخت کې کار کولو په لیډینګ هسپتال کیجوالټي کې ما 228 مریضان کتلیو، 228 مریضان ما کتلیو. په دې کې 90% مریضان چې کم دي دا منګه مړه ریسیو کړو، ډډ ریسیو کړو، او دا باقی چې کومو 10% مریضان د دې مختلفه مسلې وي نو هغه ډېر ښه طریقې سره ټریټ شو. او ما پای باندې به یو ریسرچ پیپر هم لیکلو، او هغه د جرنل اف نیوروسرجي LRH کې LRH جرنل کې پبلش شوی مو. نو زه خلکو ته دا خواست کوم چې مهرباني وکړي چې کله چاته بجلی شارټ ولګي یا کرنٹ ولور کی ازر هسپتال ته رسوي، مهرباني وکړي هغه په خاورو کې مخه خوي، قبر ولا مکنه، هغه که ژوندې وي صاحب کی وي نو الته داغه کې سم مریضان بچ کېدلی شي. مهرباني بل دا دی چې اوس کم سیزن را روان دی، مونسون جون جولای اگست، په دې کې بارانونه ډیر زیات وي، په دې کې د بجلی کرنٹ لګېدو تارونه چونکه شارټ شي، کم ځای کې چې تارونه ایکسپوز وي یا اوبو کې تارونه پراته وي او اوبو کې خلک پیدل ګرځي نو هغه سره هم تاسو بجلی شارټ لګېدي شي. او هڅه به سه بجلی کې ګوتیوال نه دی پکار کې یو سړی الکتریشن نه دی او نه پی پويږي. مهرباني.